کوم څه کوو نو دا مونږ د وټ دپاره نه کوو، دا زمونږ د خدمت یوه جذبه ده، دا زمونږ شوق دی. ډېر چترال کونړ موټروی د فرض زمونږ له کونړ ته موټروی نه جوړوي نو مونږ له ایکسپرسوی خو جوړ کړي که نه، دا زمونږ حق دی که نه دی؟ آیا ولې دا د پاکستان کیسه نه ده؟ السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا وخت کې په شرنګل کې موجود یم. زما سره شاول خان چې کوم د تحصیل شرنګل چیرمن دی. چیرمن صاحب چې ستا تقریبا 2 کاله سره پاسه کېږي په حیثیت تحصیل چیرمن دلته راغلی یې، چې کوم خواهشاتو کوم توقعاتو ستاسو چې یاره زه په حیثیت چیرمن هغه د تحصیل شرنګل لپاره ادا کړم، آیا هغه توقعات چې کوم دي هغه پوره کېږي نه پوره کېږي، او که نه پوره کېږي نو وجوهات څه دي؟ زاهد جان صاحب ډېره مننه، ډېره شکریه ستاسو د راتګ، ستاسو د راتلو، تاسو د بلدیاتي نمایندګانو په حوالې سره او د پن په حوالې سره خبره وکړله. دا ټیک ده چې کوم پروګرام دلته کې متعارف شوی د هغې نه د هغه پروګرام نه د عوامو ډېر زیات توقعات او مونږ ته الیکشن هم کړی دی، نو په دې بنیاد باندې هم کړی دی چې کوم پروګرام یې زموږ مخې ته کېښو د مونږ د هغه پروګرام مطابق الیکشن لړاو کړو. چېرې په دې کې مونږ به د قوم او د دې خاورې څخه خدمت وکړو. خو زه دا خبره کوم چې تر د اوسه پورې ما مخکې ټیک ټاک خبره وکړه چې تر د اوسه پورې نه مونږ له پنډ راکړی شو، نه زموږ چې کومه اختیارات وو هغه بحال شو. مونږ په هر فورم باندې خپل وس وکړو، خپل کوشش هم وکړو. په عدالتونو کې زمونږ اوس هم کیسونه روان دي د های کورټ د لیوله پورې، او د هغې سره سره زمونږ احتجاجونه زمونږ سټرایک او د سی ایم پورې او د چیف سیکرټري پورې د ګورنر پورې زمونږ هغه میټینګونه هم روان دي. مونږ بیا هم خپل کوشش کوو، مونږ همت نه بیلو. او زه به دا خبره وکړم چې د قوم خدمت دا یوازې د دې څه چل نه دی چې مونږ دلته کې چاله تور پیپر کړو، مونږ چاله چېرته پاټ کې جوړ کړو، مونږ چاله چېرته کې لار جوړه کړو. دا خدمت خو ته نه شو ویلی، خو هغه دغه کوششونه دي دا مونږ مخکې هم کړي دي، اوس هم زموږ جاري دي. مونږ ویني عوام دا هر څه ویني، او د دې نه مخکې زه دا خبره کوم چې په دې صوبه کې یا په دې ملک کې مونږ لا ډېر د واړه لیول خلک یو، خو دلته کې ډېر غټ خلک پاتې شوي دي. نو که مونږ هغې ته ګورو نو هغې هم قابل ذکر داسې څه پراجکټ او داسې څه منصوبات نه ده پیش کړی. نو مونږ به څه وکړو؟ مونږ خو خپل کوشش کوو، مونږ خپلې هلې ځلې کوو، خو د بدقسمتۍ نه زه بیا دا وایم چې دا لکه زمونږ نه، دا د دې قوم بدقسمتي ده، دا د دې خاورې هم بدقسمتي ده چې مونږ ته فنډ را نه کړی شو، مونږ ته اشتهارات را نه کړی شو، نو په دې وجه باندې د قوم په صحیح معنو کې هغه خدمت ونه شو. دا راته ووایه چې نن سبا هلې ځلې څه دي؟ موسم ګرم دی، په ملک بر کې شدید ګرمي ده. نن چې زمونږ هم دا کومې علاقې دي دلته هم د ګرمۍ هغه شدت نه نن هغه هم محسوسو، او د ملک بر نه ټول سیاحان چې کوم دي هغه ماشاءالله زمونږ د اپر دیر په مختلفو سیمو کې چې په هغه کې لاوارې ټنل دی، کومراټ دی، همدغه شانتې ورسره نورې سیمې چې کوم دوبندو دي، سکایلینډ دی، او دغه شانتې علاقو سره روان دي. نو د سیاحت پرمختګ لپاره دلته چې کوم څه اقدامات په عام طور شوي دي، عوامي طور شوي دي، هغه هم تاسو بیان کړی شوي، او چې کوم حکومتي سطح باندې پرې شوي او مطمئنه عوام هغه هم راته وکړی شي. تر د اوسه پورې تاسو هم د دې خاورې خلک یې، تاسو پته ده چې په حکومتي لیول باندې کوم څه کول پکارو هغه ونه شو. او تر د اوسه پورې چې کوم څه روان دي نو په دې کې د قوم یو کردار دی چې هغه خپل وس کوي، هغه خپلې هلې ځلې کوي. او مونږ بیا هم دا کوشش کوو یاره زمونږ دا علاقه وست ټوریزم ډیولپمنټ طرف ته روانه ده. مونږ دا کوشش کوو چې دا یوه دا خلک راغلي نه وی، په دې وجه باندې نه وی راغلي ځکه چې دیو کومه ستونزه ویوړه نو دا زمونږ د دې علاقې نقصان وشو، پیدا ونه شوه. هغې سره ځو هغې سره ځو هغې سره سره ښه چې ما د خپل جیب روپۍ لګول ده، خو مونږ چاله دا موقع نه ورکړې چې څوک هم راغلی دی نو هغه مونږ نه دي مایوسه کړي. په دې تحصیل کې زه په شرنګل تحصیل کې دا ثابتولی شم، او زه دا ښودی شم که تاسو غواړئ چې زه تاسو هر روډ ته بوځم او هلته کې زه تاسو ورځم. 1225 کیلومیټر روډونه، لینک روډونه، مین روډونه موږ د سی ایم ای د ټریکټر په ذریعه باندې صفا کړي دي. دې ته پیول، دې ته د هغې سره موبلیل،
د دې مینټیننس د دې هڅه موږ پخپله کړي دي. خو په دې افسوس کوم چې که دغه باندې کوم بل وتی دی، په دې کومه روپۍ وتې ده، هغه چې کوم ډپارټمنټ خلک دی هغې په خپل جیبونو کې اچویل ده. نو ټیک ټاک موږ بیا خپل وس کوو او دا پیسه موږ په خپل ذاتي لیول باندې لګول ده او بیا به هم لګو چې تر څو پورې زموږ عوامو خدمت به تاسو جاري به ساتو انشاءالله. او زه به دا ووایم چې موږ کوم څه کوو نو دا موږ د ووټ دپاره نه کوو، دا زموږ د خدمت یوه جذبه ده، دا زموږ شوق دی، دا زموږ کوششونه دي چېرې موږ د عوامو ته صرف دا وښیو چېرې د غریب د ووټ څومره قدر دی، څومره عزت دی او څومره حیثیت دی. زموږ دغه هلې ځلې دي او انشاءالله دا به جاري که موږ ناظمان یو که نه یو، د هغې لپاره زموږ کوششونه روان دي او انشاءالله زه دا هم دې قوم ته ویم چېرې په دې باندې به موږ ښه ټیک ټاک عمل کوو، څه نه څه به ښیو. زما اولنی ترجیح اولنی او اخرنی او زموږ د مشرانو خبره هم تاسو واورېده چې د هغې کوم سوچ دی هغه هم دا غواړي چېرې دلته کې ټوریزم ډیولپ شي. خو زه به دا خبره وکړم که فرض که موږ ټوریزم طرف ته نه ځو او موږ دا ټوریزم سپاټ ډیولپ نه کړو نور خو دلته کې څه نشته. لکه زموږ نور دلته کې کم آمدن دی، اوس موږ دا هم وایو چې موږ مخکې تېروتي وو، داسې تېروتي وو چې موږ خپلې ځنګلې ضایع کړي دي، موږ خپل پاڼې ضایع کړي دي، اوس موږ خپل ماین ضایع کوو. نو په دې باندې هم زموږ نظر دی چې موږ خپلې ځنګلې ضایع نه کړو، موږ خپل ماین ضایع نه کړو او کم ماین چې دي یا کم پاڼې چې دي چې کم خرابېږي، کم نقصانات د هغې نه جوړېږي چې هغه په لوکل لیول باندې زه په دې باندې دا شی دی بار بار خبره هم شوې ده، بار بار میټینګونه هم شوي دي. خو صرف دا خبره کېږي چېرې فنډ نشته، نو چې فنډ نه وي نو کار به د کوم طرفه کېږي. اوس 3 کروڑ روپۍ راغلي دي، په هغې هم جګړه ده. 3 کروڑ روپۍ راغلي دي د مینټیننس اینډ ریپیر دپاره. تاسو دا زموږ مین روډ وکړو، دا د دې روډ دپاره راغلي دي د چوکاتن نواله څخه د کوپراټه پورې. چېرې په دې باندې موږ صفایي وکړو، په دې باندې موږ خبره دا ده چې ټریفک او خلک داسې روان کړو. د هغې لپاره راغلي دي. نو هغه بله هغې باندې خبره وشي هغه 3 کروڑ روپۍ د بل چا اکاونټ ته تللي دي، اوس د هغې نه بېرته راوستي دي. خو زه دا وایم چې په 3 کروڑ روپۍ به څه وشي، په 3 کروڑ روپۍ به څه وشي. خو په آخري کې زه ځایجان وروره صرف دا یو دوه مطالبې کوم، زه دوه مطالبې کوم او په دې کې ستاسو د ټولو د تعاون ضرورت دی او انشاءالله د دې لپاره به موږ یو بهترین پروګرام کوو. زه دا مطالبه کوم چې زمونږ د دې علاقې د پوره دیر ترقي، خوشحالي، امن، سکون، کاروبار، روزګار دا د ټوریزم څخه وابسته دی. درته دا ووایم چې که نن دلته کې ډي دی موږ خو ګرځو په دې که نور ملک موږ نه دی لیدلی دا کیف یې خو موږ لیدل دی، نو کې ډي موږ په خپل ځای باندې سپورټ کوو. خو د هغې سره سره موږ دا خبره هم کوو که دلته کې ډي جوړېږي او که دلته کې دیر ټوریزم ډیولپمنټ اتارټي جوړېږي نو چې دا صرف او صرف د سیاحتي کوم مقامات دي چې صرف دا د هغې لپاره جوړ شي او هغې له ترقي ورکړي، هغې له روډونه ورکړي، هلته کې سهولیات ورکړي. نو زه دا پرزور مطالبه کوم د میډیا په ذریعه باندې، نن ستاسو په ذریعه باندې چې د دې 50 بهترین ټوریزم سپاټ د ترقۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره د ډیر ټوریزم ډیولپمنټ اتارټي قایم شي او د هغې سره سره ډیر چترال کمراټ موټروی که فرض که موږ له کمراټ ته موټروی نه جوړوي نو موږ له یو ایکسپرسوی خو جوړ کړي که نه، دا زموږ حق دی که نه دی؟ آیا ولې دا د پاکستان حصه نه ده؟ ستاسو میزبان سید زاهد جان غواړي اجازت او انشاءالله د نوي پروګرام سره بیا حاضرېږو. الله حافظ.